غواړي خدمت عہدے محتاج نه دی عہدہ کم کام نه لري عہدہ کم مسلک نه لري عہدہ خدمت کم جبه نه لري د خدمت کم سرحد نشته دی لر او بر دی پښتون دی د هغه خدمت مومند لویه جرګې باندې فرض دی نو بانی صاحب جاوید صاحب ډېره مننه چې هغه دغه کابینه بېرته بحال کړله او انشاءالله دا کابینه به څنګه چې مخکې خدمت کړی آینده به دا خدمت کوي او کوم څه خلک چې عہدې دپاره خبره کوي نو عہدې ګورې خدمت به عہدې ضروري نه دي څوک چې د خدمت جذبه لري هغه عہدې نه بغیر هم کوي او اتفاق اصل عہده چې ده خدمت چې دی هغه نه عہده غواړي هغه نه چل غواړي هغه نه مذهب غواړي نه لر او بر غواړي نه سرحد غواړي هغه صرف اخلاص غواړي او اتفاق او اتحاد غواړي چې موږ اتحاد او اتفاق ان شاء الله خدمت وکړي وما علينا الا البلاغ ټول مرګرو ته سپینګیرو ته کشران د زما طرف نه ډېر ډېر سلامونه ټول لاول خو چا چې دا پروګرام دلته منعقد کړی دی زه هغو ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او زه بانی جاوید خان هم شکریه ادا کوم که هغه دوباره دا کبینه بحال کړه او کم ملګرو ته عہدې ملاوې شوې زه هغو ټولو مبارکباد ورکوم ملګرو مومند لویه جرګه چې کله نه چالو شوې ده موږ مومند لویې جرګې څخه ولاړ یو دا خالي وه جاوید ساده کړې وه اوس ماشاءالله دې کې بې حسابه خلک شامل شوي دي کیونکہ مومند لویه جرګه کام خدمت پاره راغلی ده کام له خدمت کوي خرڅېږي نه رسته کېږي نه مومند لویه جرګې له چې کوم کارونه راغلي دي الله په فضل سره ډېر زبردسته طریقې سره او ډېر ښه کار یې کړی دی کام له عزت ورکړی دی هر ځای کې که مالیه بچی کیسو که پاسپورټ شناختی کارت خبره وه هر ځای کې مومند لویه جرګې خپل کام او قوم پاره خدمت کړی دی او انشاءالله تعالی زموږ مشران خصوصا حاجي سرفراز خان کوم چې 2-3 بجې به راپاڅېدو ورځ نن سبا هغه کومه ورځ نه چې مومند لویې جرګې له راغلی دی او ورونه یې وویل دا خو ښه کار شوی دی که مومند لویې جرګې له تللی وه سهار په وخت هم جنازې له ځي سربراز حاجي چې کوم وخت نه چې مومند لویې جرګې سره ملګری شوی دی د چې کوم اخلاص نه او کومې مینې محبت نه د قوم خدمت کړی دی تاسو ته زه دا سوال کوم که دې سړي سره ملګري شئ مومند لویې جرګې سره ملګري شئ انشاءالله تعالی تاسو به خپل عزت وینئ تاسو به خپل عزت وینئ یوه ادارې کې یوه ځای کې هم تاسو وروسته نه پاتې کېږئ زه تاسو ته سوال کوم مومند لویې جرګې سره ملګري شئ جاوید باني سره ملګري شئ انشاءالله تعالی مومند لویې جرګه ټول پښتون قوم پاره به ښه کارونه کوي وسلام او دا جرګه جوړه شوې دي دپاره ده خو په منځ کې کمزوریانې دي او څه کمیانې دي اول خو موږ د تعلیم نه محروم یو نن سبا چې کوم دی ډیجیټل دور دی د تعلیم ډېر ضرورت دی دلته چې کوم موږ راغلي کډن سیږو زموږ د خویزو تعداد کم دی او تاسو کوم چې مساحل قوم دی یا بیزي قوم دی نو دا ډېر زیات دی کوشش دا وکړئ چې په دې ماشومانو باندې تعلیم وکړئ د تعلیم نه کامیابي ترلاسه کېږي د اوس وخت کې چې کوم دور دی دا د تعلیم دی د پوهې دی او د نورې دنیا سره د سیالۍ وخت صرف او صرف د تعلیم په ذریعه باندې کېږي باقي مشرانو خبرې وکړلې د اتفاق او د اتحاد باره کې نو مومند لویه جرګه د اتفاق او د اتحاد یو اکیډمي ده یو پوهنتون دی زموږ د کشرانو دپاره چې هر څومره موږ نه کېدله موږ به تاسو سره وږه په وږه باندې ولاړ او انشاءالله مومند لویه جرګه به داسې په دنیا کې ځلو لکه څنګه چې لمر ځلیږي اوس کم منتظمین چې دي او کم منیجمنټ دی جاوید باني صاحب سرفراز صاحب تاسو ته د زړه د کومې نه یو ځل بیا د پیرزونې سلامونه او احترام پیش کوم چې تاسو داسې یو ونه نال کړله چې هغې نه ټول پښتون قوم ته به انشاءالله خیر رسېږي والسلام زموږ د مشرانو دا کار دی چې موږ د هغوی عزت او قدر وکړو او سرفراز صاحب هر کشر له پکار دی هر مشر له پکار دی چې هغه د ځان نه سرفراز جوړ کړي او د ځان نه جاوید صاحب جوړ کړي په هغو پسې ساز کړي چې هغه منډه وکړي هغه مخکې کارنامه وکړي هر سړی به موږ کوو انشاءالله تعالی ټول په اتفاق او په مسرت او په خوشحالۍ به کوو ډېره مهرباني کنن والله پاک بس موږ ټولې مسلې حل کوي
او که موږ کې بې اتفاقي وه نو ګوره بیا به داسې حالات دي چې هغه حالات موږ باندې ټول باندې تېر شوي دي او موږ ټولو هغه حالات لیدلي دي نن الله پاک چې دی مومن لویه جرګه موږ له چې دی که نه یو نعمت په شکل کې راکړې ده که چېرته موږ د دې چې دی قدر وکړو نو الله پاک به دې له چې دی ډېر کارونه د خیر واخلي او خدا نه خواسته که چېرته موږ د دې قدر ونه کړو که نه نو بیا به هغه نقصان کېږي چې کوم نن نه 100 کاله مخکې زموږ شوی دی زموږ د قوم شوی دی نو زه تاسو ته چې دی که نه دا خصوصیت چې دی که تاسو زه دا دغه کومه چې بېګا زما یو کوټې شانته کارونه خو مومن لوی جرګې ملګرو ما سه هغه شپه تېره کړې ده زما په ځای باندې او سار چې دی که نه هغه زما ځای له راغله او ما سه هغه وخت تېر کړ او ما له عزت راکړ الله پاک دې مومن لوی جرګې له هغه عزت ورکړي چې ټول دنیا د هغې عزت ته دغه دی ډېره مننه جناب خالد خان فیضی نخواست لاول خو دا پروګرام چې چا منعقد کړی دی چا دا خوارۍ دې کړي دي کم کسانو چې د دې انعقاد کړی دی موږ د مومن لویه جرګې د طرفه د هغه ډېر مشکورې شکریه ادا کوو ډېر ښایسته پروګرام ښایسته ځای کې منعقد کړی دی او دلته د مومن لویه جرګې خبرې کېږي د قام یووالي خبرې کېږي د جوړ خبرې کېږي اوسه پورې دا څومره خلک چې ناست دی دا خلک دې خبرې نه خبر دی چې اوسه پورې دومره یووالی چې دا دومره جوړ دومره جلسه چې دا ما په پښتنو کې مخکې نه وه لیدلې د دې څه وجوهات دی چې دا موږ له جوړ راوستو او دا څومره خبرې شوي دي د مومن لویه جرګې په برکته دا خبرې وشولې ګینې مخکې بس موږ په قام کې یو سړی راپاڅېد هغه به یوه خبره وکړله بل به ویل چې هلکه زه یې نه منم خپل تره زوی به و خپل خیل به و خو هغه ویل چې هلکه زه یې نه منم د مومن لویه جرګې دا برکت دی اوسه پورې په دې کې هغه زاړې خبرې کمې چې دي هغه موږ شاته کړي دي د قام خبرې کوو د قام دپاره راپورته شوي وروره د قام عزت دپاره راپورته شوي ستا په لاهور کې چې هیڅ هم دی نو 80 کاله خو او شاز منګه چې د کاله 80 کاله شوي دي 40 کاله 50 کاله پاکستان د وخت نه موږ په لاهور کې خو یاره چې کله موږ ته کوم کار پیښ شي نو موږ څه داسې یو پلیټ فارم نه وو چې هغه خبره موږ چې د سر ته رسولې وې مومن لویه جرګې په برکت هغه کار شوی دی چې نن موږ ته یو کار پیښ شي نو هغه موږ معمولی شاید یو وړه شاید خبره ته کوم بیا سړی ته ستاسو نه علم صفزاده جي صاحب یو دوه ورونه تللي وطن ته نو شپږ میاشتې پس بېرته راغی ما لرګه دا سړي خو بېرته ګرځي دي خو وطن نمبر یې 2 کالو ویل لرګه بس رال نو څه کوې او ته لږ روپۍ وخوړلې ما ورته ویل لکه پښتو یې زده کړه که نه ویل چې لکه ډېر ښه شو ویل اول بیا سپېره غر ته ویل پهاړ وی اوس ورته غر وایي نو مومن لویه جرګه چلته پھرته مدرسه ده دا ماشومان چې کوم دي ستاسو د اغراضو مقاصد نه خبر شو چې مومن لویه جرګه څه غواړي څه یې مقصد دی او آینده کارونه به څه کوي نو بس همدا خبرې دي وروره بیا به وروسته کړي ډېر مننه السلام علیکم او دوی موږ رابلو هغه زیاته او د دوی سره ملاقات کوو او د دوی راغواړو هغه زیاته همدغه شان زموږ کارونه راځي څه راغلي دي څه به راځي وادي الله دې د خیر کارونه راولي نو انشاءالله دغه شان اتفاق وکړي او دغه شان به اتفاق باندې یو زیاته راټولېږو والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ټول مخکې چا چې دا انتظام کړی الله رب العزت دې دوی له جزای خیر ورکړي او بیا د قام مشرانو چې زه د مومن لویه جرګې نایب صدر نه سینر صدر کوم نو دوی هم شکریه ادا کوم الله تعالی دې دوی له جزای خیر ورکړي د قرآن کوم آیت چې ما تلاوت وکړو الله فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا وی تاسو په خپل منځ کې اختلافات او جنگ جګړې مه کوئ وتذهب ريحكم په دې کې تاسو کې بزدلي پیدا کېږي یعنې کمزوریانې پیدا کېږي یو قوم چې ناکامیابېږي هغې وجه څه بې اتفاقي نو الله هم دا فرمایي چې وتذهب ريحكم تاسو به بزدله شئ او حدیث کې راځي المؤمن للمؤمن كالبنيان وی مؤمن د بل مؤمن د پاره د عمارت د یو بلډینګ په شان دی یشد بعضه بعضا ویو بل په سی موړ باندې په هر قسم باندې چې کوم دا جرګې کېږي او دا ټول چې کوم دی په دې اهتمام کېږي موږ به د یو بل نه ګیلې شوق پرېم کوو ګیلې چپې به هم کوو خو هغه دغه به نه کوو هغه توړ به نه راولو جوړ به راولو وروره
په جوړ کې اوسېږئ او ښه اوسېږئ الله پاک هم ستاسو مهرباني عزیزانو څومره کسان چې راغلي که مشران دي که کشران دي دې ځای ته هغوی ټولو ته د دې ځای راتګ زه خوش آمدید او هرکلی وایم بیا زمونږ مشران چې کوم راغلي دي الحمدلله ډېر ښایسته راغلي دي دوی ته په دې ځای په راتګ باندې خوش آمدید وایم یو بیل بیل نوم نشم اخیستی ټولو ته ستړي مشي وایم دویمه خبره زه کوم عزیزانو هر ځای ته چې موږ ځو کوم ځای کې موږ غونډه کوو یا ټوله کوو نو د هغه خبرې یو مقصد وي او موږ د یو مقصد دپاره هغه ځای ته راغونډېږو الحمدلله د کوم وخت نه چې زموږ مشر جاوید بانی صاحب دا سوچ کړی دی دا فکر یې کړی دی او دا خلک عزیزان چې کوم راغونډ کړي دي کومې خبرې دپاره نو که موږ سوچ وکړو او فکر وکړو نو د نن نه مخکې زموږ داسې کوم کار اوسه پورې نه وشوی لکه دا چې دی الحمدلله په یو تاریخ کې به تاسو څه نه لرئ چې هغه د جاج شوی او نه به څوک وکړي دا عاجز له وجې ستاسو قوم د خدمت د وجې نه او جاوید مانی صاحب د وجې نه تاریخ ګواه دی کله چې موږ دلته ماریا بچې چټ راواخېستو موږ سره وتلو پنجابیانو موږ پورې خندلې دا فاتحه موږ سره نو تاسو په خانه لیونی استل به چې کوم موږ دلته راغلو موږ هغه تانې مونږ ولاړو موږ اسه چوم نه راغلو به چې کله اسه چوم راغی تانه راغی ډي اس پي راغی اسه سي راغی هغه څه موږ د په پلاټ کې هغه موږ کټ کې موږ سناستو هغه کسان چې کوم هغه دینه په کورسو کې چاته پاتې کې موږ جوړ شو موږ به تانې کې دګي راغولو به چې کله موږ سره درال مشه آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر یا الله دا چا چې انتظام کړی دی یا الله دې ولې خیر ورکړي څومره ملګرو سره تعاون کړی دی الله د دنیا او د آخرت کامیابی له ورکړي دلته چې څومره ملګري راغلي دي دا زموږ مشران دي کشران دي مقامي کم خلک دي که سوچ که فکر یې راوړی دی الله ټوله د دنیا او د آخرت کامیابی له ورکړي دا مومن لویه جرګه چې دی الله دا د منافقینو د منافقت نه د حاسدینو د حسد نه د شیطانانو د شیطانت نه او یا الله دې نظر بد نه وساتي دې کې چې څومره ملګري لګېږي ښه سوچ لري ښه فکر لري یا الله ټوله نوره ترقي ورکړي او یا الله د دې اتفاق او د اتحاد د وجې نه یا الله ته موږ له رزق حلال راکړي څوک چې بې اولاده دی یا الله هغه له نیک اولاد ورکړي او د چا چې اولاد دی یا الله هغه نیک صالح اساس کړي یا الله ته زموږ هر موړ کې هر محاذ باندې هر مقام باندې یا الله ته مدد او نصرت وکړي د زموږ مشرانو چې کومې خبرې وکړلې د اتفاق او د اتحاد او د قوم په باره کې نو یا الله ته موږ له توفیق راکړي چې په دې باندې موږ پوره دغه شو او د اعتماد چې کوم موږ باندې قوم کړی دی یا الله په دې باندې موږ پوره شو یا الله ته زموږ مدد وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين